अस्सलाम वालेकुम मलगुरो बाबर आजम द बंगलादेश प्रीमियर लीग द पारा बंगलादेश ته ورسېدو جی او نن به د بنگلاديش پریمیر لیگ کې د بابر اعظم لومبنه میچ وی. بابر اعظم به د رنگپور رائډر د طرفي گیم کوي، رنگپور رائډر نمائندګي به کوي جی. بابر اعظم سره نور کم کلاړیان شامل دي، د افغانستان وسره کم کلاړیان دي، د پاکستان وسره په دغه لوبډله کې کم کلاړیان دي، نور وسره فارن کم کلاړیان دي او ډیر مضبوط ټیم د دغه بنگلاديش پریمیر لیگ ټول نه مضبوط ټیم رنگپور رائډر دی. رنگپور رائډر ولې بابر اعظم دومره ګران اغشتلې په دې باندې هم خبره کو. د بابر اعظم په ټي 20 ریکارډ باندې هم خبره کو چې په ټي 20 ریکارډ کې په سنچریانو کې نومبه کریس ګیل دی او په نمبر 2 بابر اعظم دی. چونکه بابر اعظم خو موږ پاکستانیان او د سپیشلی د بابر اعظم چې څومره هم هیټرز دي ایله خو ټول نه پیله د ټي 20 کې لاړی نه ښکاری جی. خو بیا هم د بابر اعظم په ټي 20 ریکارډ باندې په دې ویډیو کې خبره کو. ویډیو مکمل وګورئ جو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. بابر اعظم سره په رنگپور رائډر کې یو بابر اعظم دی، په دغه ټیم کې شکیب الحسن دی، نیکولس پورن دی، خو زبردست د ویسټ انډیز خو لیفت هاند بیټسمن هم دی، خو زبردست بیټینګ کوي جی. ډیر مضبوط ټیم دی. ګوره کلاډیانو له ګورئ برندن کینګ دی، دا هم د ویسټ انډیز دی، حسرنګا د سریلانکا، پتیرانا هم د سریلانکا، احسان الله ور سره هم په دغه ټیم کې دی. خو چونکې غله انوسی نه د ملو شوی، عظمت الله عمرزی د افغانستان هم په رنگپور رائډر کې به د بابر اعظم سره په یو ټیم کې لوبه کوي جی. نو دا کم کلاډیان چې تاسو لموي دا ټول فارنر کلاډیان دي چې د کې بسلور کلاډیان خامخا په میچ کې وی، لکه بابر اعظم سره به شاکب الحسن خو لوکل پلیئر دی، نیکولس پورن دی، برندن کینګ دی، حسرنګا، پتیرانا د دوره سریلانکا دی، احسان الله له انوسی نه ملو، عظمت الله عمرزی. مطلب بابر اعظم سره به دې کلاډیانو کې ضرور نور کلاډیان هم گیم کوي. اوس رنگپور رائډر ولې بابر اعظم په خپل لوبډله کې شامل کړی دی؟ نو بابر اعظم ریکارډ کړه د لزویم تر اوسه پورې چې څومره هم ټي 20 میچز کړي 273 ټي 20 میچز بابر اعظم کړي دي. 273 ټي 20 مطلب دا چې د کې د پی ایس ایل میچونه هم شامل دي، د کې د سریلانکا پریمیر لیګ هم شامل دي، د کې د پاکستان تر طرف انټرنیشنل هم ټوټل ټي 20 میچز چې کوم بابر اعظم کړي دي هغه 273 کړي چې په دغه 273 کې بابر اعظم 9675 رنزونه کړي دي چې 10000 لورجو هم د په ټي 20 کې. ایوریج سکور د بابر اعظم 43.58 دی په هر میچ کې. 128 د بابر اعظم بیسٹ سکور دی، نه سوري 128 د بابر اعظم سټرایک ریټ ته په دغه ټي 20 فارمیټ کې 10 سنچریانې بابر اعظم وهلي دي جی. په دغه 273 میچونو کې 176 چکې بابر اعظم وهلي دي او 162 چوکې د بابر اعظم شامل دي جی. بل ټي 20 کې که تاسو وګورئ نو ټول نه زیات سنچریانې کریس ګیل وهلي دي چې 22 سنچریانو سره هغه سره فهرست دی او 22 نه پس 10 سنچریانو سره بابر اعظم سره په نمبر 2 د کریس ګیل پسې. بیا نور څومره هم تاسو د دنیا کې څومره هم ټي 20 بیسټ کلاډیان ګورئ نو د چا 5 سنچریانې وي، د چا به شي وي، ټول نه زیات سنچریانې د کریس ګیل دي، بیا ورپسې د بابر اعظم دی په ټي 20 فارمیټ کې. انټرنیشنل خبره زه نه کوم، دا ټي 20 فارمیټ چې زه مده مطلب زما پی ایس ایل هم دی، ای پی ایل هم دی، چې څومره هم یو کلاډي لیګ میچونه کوي یا همداسې خپل ملک د طرف یو ډومېسټک سیزن کوي چې ټي 20 فارمیټ کې وي. نو دا ټي 20 فارمیټ د بابر اعظم فګر چې تاسو سره مې په دې ویډیو کې شریک چونکه موږ پاکستانیانو ته سپیشلی د بابر اعظم چې کم هیډرز دي ایله بابر اعظم او ټي 20 کې لاړی نه ښکاری او د بابر اعظم چې کم فیګرز دي او دا چې کم ریکارډ دي کم آکړې دي نو هغه وایي چې بابر اعظم یو ډېر ښه کلاډي دی. ډېره زیاته مننه، والسلام.